السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. منګه اسباق ویل دروسم ویل د عدد معدود چې کوم دروسو په هغه کې موږ اوس یو نوې درس ویو چې هغه کوم د اعداد لسمه هندسي دي هغه به موږ ویو لکه 10 20 د سلو پورې چې څومره درازي د هغه باره کې به ویو 10 باره کې خو مخکې موږ ویل دي خو اوس خیر دا به کې دوباره چې کوم موږ دې لپاره ویو چې دا د لسمه هندسي به ټول راشي د سلو پورې اوس 10 ده نو د 10 چې کوم معدود وي که هغه مذکری نو 10 به مؤنث راځي عدد به مؤنث راځي اوس لکه طلاب ده نو څنګه به وایو 10 طلابین او کدا معدود مؤنث وي یعنی کراساتین نو بیا به څنګه راځي 10 کراساتین یا 10 ساعاتین دغه به راځي بیا وسی د 20 نو 20 چې کوم معدود ده هغه به مفرد وي مفرد وي او دغه چې کوم دی منصوب به وي همیشه د پاره به داسې وي د 90 پورې به دا دغه راځي منصوب به او مفرد به د 10 هغه چې کوم معدود هغه به جمع او مکسور به یعنی مجرور به لاندې به دو کسری په اخره کې اوس 20 دی د 20 سره چې موږ کله معدود استعمالو څنګه به استعمالو 20 کتابا 30 کتابا 40 کتابا 50 کتابا 60 کتابا 70 کتابا 80 کتابا 90 کتابا او بیا بسید 100 کتاب کله چې 100 راشي سلمه چې کومه هندسه د غي سره به مفرد وي او مکسور به مجرور به 100 کتاب او که فرض کړه معدود مؤنث وي نو مقص برازي 20 او 30 مقص الى 20 ساعه 30 ساعه 40 ساعه 50 ساعه 60 ساعه 70 ساعه 80 ساعه 90 ساعه او 100 ساعه 100 سره به همیشه چې کوم معدود وي مفرد وي او مکسور وي ان اخره کې باید وزیرونه بس دومره کافی دي ځان سره ولیکئ نوٹ کړئ او نور مرګورو ته سند کړئ کمنټ ولیکئ او چینل کې چاني سبسکرایب کړئ هغه چې کوم دی سبسکرایب بٹن وخی به د بیل آیکن چې کوم دی هغه وخی تاسو هر نوې درس هر نوې سبق چې کوم دی په نوټیفیکیشن کې راځي تاسو په اسانۍ سره